علیکم نئی ویډیو سره تاسو ورکلی وایو. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشحاله وئ. ژوند په مزو کې به وئ. دوستانو پېښور کې ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده. 15 کالو اویس قرآن حافظ ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کړی شو. دوستانو اویس قرآن حافظ چا قتل کو، په کومه طریقې قتل کو، ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د نشان ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده. دوستانو تېره ورځ په پېښور کې د ظلم انتها شوې ده. 15 کالو اویس نومي هلک چې د قرآن حافظ و، هغه سره اول نامعلومه کسانو غلط کار وکړو. د غلط کار مطالبه یې وکړه، په چېرته اویس د غلط کار مطالبه ونه منله، نو بیا هغه ظالمانو اویس په زبردستۍ باندې یو داسې ځای ته بوتلو چې په هغه ځای کې اویس سره زنا وکړه، او هغه زنا کولو نه بعد هغه اویس ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کړی شو. دوستانو دغه اویس قرآن حافظ دوستانو دومره ظلم ورسره ولې وشو؟ دغه ظالمانو دې ته هم نه کتل چې د ده په زړه کې، د ده په سینه کې قرآن پروت دی، موږ ده سره داسې ظلم ولې کوو؟ خو نه دوستانو، دغه کسان، دغه درندګان، دغه زناول په خپل شوق کې راغلي، د خپل شوق پوره کولو لپاره دغه اول هلک سره زنا وکړه. دغه زنا کولو نه بعد بیا ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کړی شو. دوستانو د اویس مور پلار په چغو چغو باندې جاري، وایي موږ د اویس باره کې انصاف غواړو، زموږ زوی ته د انصاف میلو شي، دغه ظالمان دې ونیسي، ځکه چې زموږ زوی په دې روژه کې ختم رانیولی و، ختم یې پوره کړی و. زموږ زوی چې کله ختم پوره کړو، موږ ورته ډېر زیات خوشحاله وو، او د هغه خوشحالېدو نه بعد دغه ظالم په موږ باندې دغه خوشحالي غم کړله. دوستانو الله دې دغه ظالمان تباه او برباد کړي. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د نشان ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.